بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. وقال عنترة بن الأخرس المعني من طين. عنترة دا اسلامي شاعر ده. نو حنزله د ترزوی حنزله ابن اشهب د ترزوی او د ترزوی بدله تکلیف ورکو د سره به بوغه ساتو نو دی هغه خپل خبره کوي چې لکه ته زما سره لکه دا بوغه زو دا ما ساته موت خو یو ویلیو وې دا په بحر وافر باندې دی نو په بحر وافر کې کمی تفعیلی مفاعله فعول مفاعله فعول نو تاسو راشي یو څه په جوړ کړئ اطل حملش مفاعله بیا نا دا مفاعله یو شو کنه بیا د مفاعله نشاءت لي او بیا فعول وبغضي وعش ما شئ تفنظر من تغير فما بيدي كنفع دا وای په امتحان کې به دغه ځای راځي خلک دغه بتاو جدا لیکي فما بيدي كنفع ارتجيه وغير صدو ديكل خطب قافیه بگو وای قافیه بگی شعر لگا زیرو دا بگی سره زیرو بگی قافیه دا او دا کما قافیه دا دا روی بگی کم یو ده روی بگی را روی بگی سره را او دا روی مطلق دا که مقید دا او قافیه کم نم ده قافیه متواتر ولی دا نو دا مفاعلة فعول أطل حمل الشناءة لي وبغضي فانظر من تظهر فما بيديك نفع أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير أطل حمل الشناءة لي وبغضي وعيش ما شئت فانظر من تصغير أطال يطيل إطالة معناها أقدول مهلت وركول أطويل دا بابي إفعالنا أمر سغدا حملة شناءة شنوء يشنو باب كرما يكرمون بغض وعداوت بغض أبغاض جمدا بغض تو عيش عاش يعيش وعيشا باب ضربه من امر سره اعيش ما شئت شاء يشاء فانظر نظر ينظرون امر سره تصغير ظهر يزير بمعنى نقصان کول اطل حمل الشناءة لي وبغضي ويت اوغد کا زما د پارا اغا عداوت او بغض سمره دي وعيش ما شئت او زه زندگی ته رسوم چې تا غواړي فنظر من تزيرو ګورا چې چا ته نقصان نشي مطلب دا کنه چې لکه ته زما هغه بغض زما هغه دشمنی د اوګدی مودي پرې تندا ته اوچتوا او په دې باندې خپل زندگی ته روا او تا ته پته ولګي چې نقصان ماته دی او کتا ته مطلب زما سره بغض ساتل زما سره دشمنی ساتل د تا ته خپل باندې نقصان دی ځکه پتا باندې به سبب څوک عمل کوي زبر ملګری نه هم زبر نه أطل حمل الشناءة لي وبغضي وعش ما شئت فانظر من تصغير أطل حمل اوغد کتب ما باندې د خپل د دشمنی هغه بوج او د بغض هغه وعش ما شئت زندگی ته وسنګ غواړي فانظر من ته وګوره چې څنګه چاته به نقصان شي فما بيديك نفع أرتجيه وغير صدودك الخطب الكبير فما بيديك نفع ارتجاء باب افتعال نه امید ساتل صدود من کول صد صد معنا من کول
الخطب الخطب مفرد خطوب جمع مصیبت ته وي کبیر جلوی ته وي فما بيديك نفع ارتجيه وینشتر استا پر لاس کې د سینه په چې زدا غي امید وساتم انسان سره ته ما سره خکه زستا سره کوم نه دی وجنه نه چې لکه زستا نه ما سره امید ده فما بيديك نفع نشتر استا پر لاس کې د سینه په ارتجيه چې زدا غي یا امید وکما وغير صدودك الخطب الكبير او ستاره اعراض نه علاوه زما خلاف نور هم ډېر غټه غټه معاملې دي مصیبتونه دي مطلب دا چې ستا سنه علاوه نور خلق چې دي نور خلق ما د ډېر معاملات چې دا جوړ کړی دي پوه شو به نه معنی ها وای مطلب دا چې ستانه علاوه ستاره اعراض کول نه علاوه زما نور ډېرې مسلې دي مطلب دا چې ستاره من کېدل دا ولکه ورکوټ دي نور پکې ډېرې دي الم ترى ان شعري سار عني وشعرك حول بيتك ما يسير عالم تر خصو پیری وشو رأي رؤية باب فتح افتونه سارا يسير بانا مشهور کېدل وشعرك حول بيتك ما يسير دا وشو عالم ترى ايتنغوري ان شعري سار عني چستا دا شعر چې دا سارا فعل سار عني نه سار عني ايتنغوري چستا دا زمانه شعرونه مشهور شوی دی هر طرف ته خوار شوی دی وشعرك حول بيتك ما يسير او ساده شعرونه جن دا او سب ساده کو نګر چا پیر چکر لګی نو دا سب ساده کو نګر چا پیر ګرځي ستا شعرونه دا څنګه پیژنې او زما شعرونه جن دا ټول مشهور شوی دي الم ترى ان شعري سار عني اذن ګوري چې زما شعرونه مشهور شوی دي وشعرك حول بيتك ما يسير او ستا شعرونه د کو نګر چا پیر ګرځي اذا ابصرتني اعرضت عني كأن الشمس من قبلي تدور اذا ابصرت ابصر ابصارا قتل لیدل اعرض اعراض کول كأن الشمس کو تاسو پیژنئ من قبلي تدور دار يدور معنی چلیدل اذا ابصرتني اعرضت عني وکله چې تا ما ویني نو ته زمانه اعراض کې كأن الشمس من قبلي تدور گویا کې چې د انور زمانه غیر چا پیر چورلی لکه څنګه چې نور ته سړی وګوري کنه نو کته ورته نشي سترګې ورته بریخي نو رسې نه ورته کته نشي نو زمانه غیر چا پیر حسن ور نه چې تکله ما ویني زمانه هغه طرف ته مخ کې خپل ترزوی ته لکه خبره کوي کنه چې ته اذا ابصرتني کله چې ما ویني ارستانی نو ته زمانه اراس کې كأن الشمس من قبلي تدور گویا کې چې د انور زمانه غیر چا پیر شي چورلی لکه انور چې دا د کړه مو درازي لکه په دې پوه شوي وقال الاحوص بن محمد بن عاصم الانصاري احوص ابن محمد دا چې نه دا شاعر دی اسلامی شاعر دی وای دا احوص او شعیب نو ولید ابن عبد الملک ته تلو او دا احوص دی لکه دې د وړو کار به کوو بچا باز مونته کوو نو د بچا چې کومو کنه دا ولید ابن عبد الملک دا هغه بچو ته چې نه دا لکه سترګې ورته خړې کړې وي او هغه ته چې بس ویډیو نو صلی الله ته پته چې دل لا دا ځان نه جوړو ملګری تاسو به چې ځان جوړه لا دې به شي کې لیکلي شي وای زما دا اړو ورمو ومن عديد انه نزل هو وشعيب على وليد بن عبد الملك بن مروان وكان الاحوص يراود غلمان وليد دا ما شومان سره اراده مراوده څه ته وای دا زنا کول مطالبه کول ست ورته کول په پښتو کې موي بان يفعلوا به لما كانت بالابنه ويدر كتب طب مذكوره سوی په کتابونو کې دالي کړي شو کې ابنه علت کون دهیس واخر شیس در کون کې جز بغایدن مردان تسکینیان وای دې څه خارف کو کړه چې کړه به د سړو سره دا کار نو کړل لکه بیا به رپېدو وټونه دا شعیب چې د په خپل مولا باندې په د باندې لکه د غوسه شو فخاف الاحوص نو احوص خفه شو ویریدو ان يفزع شعيب چې دا شعیب بده و شرمیزن منه ان شعیب علم بمراد چې شعیب ته لګا د دې صد کول پته لګیدل چې د چاته صد کړل نو فقال لمولاه خپل مولا ته ادخل على امير المؤمنين په امير المؤمنين یعنی بولید باندې داخل شه وقل ورته وایا ان شعیب اراد بالفعل المنکر چې د شعیب ګرستا سره غلط کاری اراده کوله احوص نه کوله بلکې د شعیب سره بچ سره فاخذ بيده فقال وليد ملتفتا الى شعيب ما يقول هذا وده سوى لك فقال شعيب خذ بيده دير لا سونس وشدد عليه يقول لك او ويت على ده بتا د رښتیا خبروږي فاخذ بيده وشدد عليه فقال امرني بالاحوص چې ما دا احوص دا کاروکا وصدقوا غلمان الوليد او دا
ماشومان یا غلامان هغه د تصدیق وکړو یو فارسل الوليد الاحوص الى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري وامره ب100 جلده ويدسل کوړي واحده سره فلما شرع في جلد الاحوص نو کله چې د اصل کوړي والا کېدو په دغه ګناه کې نو انشد هذه الابيات نو دا شعرونه وي مخاطبا لابي بكر بن محمد نو دا په بحر کامل باندې په بحر کامل خو تاسو ته پته څه څه بږي ځانه جوړوي مفاعله نه بږي کسي بږي فاعلات فاعلات بږي نه متفاعل اني على ما قد علمت محسد ان ما على البغضاء والشنآن ما تعتريني من كتب ملمة إلا تشرفني وتعظم شاني فإذا تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الأقران إني إذا خفي الرجال وجدتني نو دا متفاعل بلغ معنی ها انی علی ما قد علمت محسد ان ما على البغضاء والشنآن انی علی قد علمت علم يعلم بمعنى د کېدل پویدل محسد حسد يعز تحسين چا سره حسد کول محسد کس ته لګي چې حسد ډیر سی وای ان ما نماین میلا باب ضربیز لبون زیاتیدل البغضاء بغض او شنآن او شنآ یشنو دا مقمو کنه با دا ته ویلږي شنو یشنو عداوت ته بغض ته انی ما قد علمت محسنا بشک زو هغه چې تا ته معلوم دي زو محسود الاقرا یعنی خلق زما سره حسد کوي حسد کړل شم ان ما على البغضاء والشنآن او چې راپورته کېږم زو یا زیات کېږم زو ترقی کوم زو على البغضاء والشنآن په بغض باندې او په حسد باندې لکه دی وی کنه چې مطلب زده سی وسړی م چې په ما باندې حسد کولې کېږي دا کول اول خو اکار دوران کړو کنه احوس دغه بیماری و او چې په کله خبره ټینګ شول او دی وهو نو دوی چې زما سره داخله حسد کوي بغض کوي دا غي د وجه نه په ما باندې امت لګول دی انی ما قد علمت انی بشک ما قد علمت ته پته ده محسد چې زغو محسود یم من حسد کولې کېږي ان ما على او ترقی کې په دې بغضاء والشنآن اغا بغض او حسد ما تعتريني من خطوب ملمة الا تشرفني وتعظم شاني ما تعتري اعترى اعتراء لاحق قول من خطوب د خطب جمع مصیبت وي ملمة علم يلم الماما معناه کوزیدل نازلیدل الا تشرف يشرف تشريفا عزت کول وتعظم عظمه يعظم لویدل شأني شأن خو تاسو به حال ته وي ما تعتريني من خطوب ملمة وادارات لون کې مصیبتونه فما ته نه لاحقيږي الا تشرفني مگر زماغه شرافت خسي واغی وتعظم شاني او زماغه حال خو چته مطلب دا کنه چې تا کتاب ما من دا مصیبت راوسو په ما باندې تهمت ولګو او مال وس دا کوډې راکې نو ما تعتريني نه لاحقيږي ما ته من خطوب ملمة اغا خطوب مصیبتونه چې ما ته رارسي الا تشرفني مگر دا مصیبتونه عزت زما سي واقعي وتعظم شاني او زما شانو چتي فاذا تزول عن متخمت تخشى بوادره لدى الاقران فاذا تزول زال يزول معنى زال كدل عن متخمت تخمت يدخل تخمتا باب تفاعلنا متخمت د اسم فاعل څخه متکبر ته ویل کیږي تخشى خشيه يخشى يريدل بوادره بادره جمع بلا تعامل یو کار کول لدل اقران چې دا امزول ته وي فاذا تزول عن متخمط تخشى بوادره لدى الاقران وای کچرتا دا مصیبتونه ختم شي فاذا تزول کله چې ختم شي دا مصیبتونه تزول عن متخمط نو دا مصیبتونه زایل کیږي د متکبرنا تخشى بوادره چې یې ولې کیږي داغه د جلدبازینا لدل اقران دغه جلدبازی نه ولې کیږي دغه هم عصر خلق مطلب دا کنه چې لکه زه د سړی ما
چې لکه زما دا دغه چې دي زه د نورو کسانو دپاره د خپل همزولو دپاره اما همزولي زما د جلبازۍ نه غوریږي نو فاذا تزولو کچر چې لرې کې دا مصیبتونه لرې شي نه تزولو عن متخمت لرې کېږي دا د یو متکبر سړي نه تخشا بوادره چې یرولې کېږي د هغه جلد فیصلو نه جلبازۍ نه لدل اقرار لها معصرو په نسبت إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان إني إذا خفي يخفى معنى پټېدل وجدت وجد يجد مندل شمس خو تاسو پیژنئ لا تخفى بكل مكان دا خفي يخفى شو إني إذا خفي الرجال وجدتني وکله چې په نازک حالت کې یو سړی پټیږي یعنی خلک چې سخت تکلیف نو خلک پټیږي وجدتني كالشمس نو تبه ما ویني په شان د انور باندې لا تخفى بكل مكان چې په یو ځای کې نشي پټېدی مطلب دا چې لکه زه داسې خوا دې خوا نه یم زه خو صحیح سړی یم کله په سختو خلکو باندې سخت راشي اني اذا خفي الرجال کله چې پټېږي دا خلک وجدتني كالشمس نو تبه ما ویني د انور په شان دی لا تخفى بكل مكان چې نه پټېږي دا په هېڅ ځای دی یاد بشي